شوی بیان د خالقیت الحمدلله رب العالمین کې دی څه کې دغه زموږ استاد وویل چې الحمدلله معنا الحمد للخالق الحمد للخالق خیال کرا لکه ځکه چې تربیت په دلیل دی تربیت خدا هغه شی باکې چې هغه مخلوق شي څه شي او مخلوق څه غواړي مخلوق خالق غواړي ذکر د الله دې مراد نه خالق دی ذکر د ذات ته مراد نه وصف دی وښه دې کنه په دې باندې وی دلیل څه دی عقلی دلیل په لكل فرعون موسى دغه حدیث لكل فرعون موسى د هر فرعون د پاره خدای پاک موسی پیدا کړی دی د مخکنی فرعون د پاره مفتی محمود رحمت الله علیه او د دویم فرعون د پاره بیا دویم دې کتریم دې کسلورم دې او پنځم دې لازور په کوم راځي هغه د پاره فضل رحمان تو څه دې کنه لكل فرعون موسی د هر فرعون د مقابله د پر الله موسی پیدا کړی دی یعنی لكل مبتل محق تو لكل مبتل محق تو څه دې کنه ذکر د سره ذکر د ذات ته او مراد نه وصف مشهور دی مراد نه څه دی وصف مشهور تو څه دې د خالقیت د الله تعالی د څنګه معلوم شو د دې ربي آیات په دلیل د رب العالمین سره په دلیل د سره د رب العالمین سره او برکت د څنګه معلوم شو برکت د تربیت د څنګه معلوم شو تربیت چې کوم دی نو دا دوه قسمه دی یو تربیت اخروی دی او بل تربیت څه دی دنیوي دی یو تربیت دنیوي دی او بل تربیت اخروی دی نه الرحمن کې اشاره شول تربیت دنیوي ته او په الرحیم کې اشاره ده تربیت څه ته اخروی ته خو څه تربیت اخروی خیال کرا لکه الرحمن مانا ډیر رحم کوونکی دی د دنیا په مخلوق باندې هم او د آخرت په مخلوق باندې هم ذکر رحمان کې مبالغه ده په نسبت سره ستا رحیم ده رحمان صفت خاص د الله تعالی دی او رحیم صفت عام د الله تعالی دی د دې وجه نه د رحمان اطلاق په غیر الله باندې به د اضافت ناجایز نه دی او د رحیم اطلاق په غیر الله باندې جایز دی څنګه چې الله تعالی فرمایي وبالمؤمنین رؤوف الرحیم دا پیغمبر علیه السلام او مؤمنانو ته دی رؤوف دی او رحیم نه دا رحمان اطلاق په غیر الله جایز نه دی او د رحیم اطلاق جایز دی نه رحمان صفت عامه دی او رحیم صفت خاصه دی دا رحمان صفت خاصه د الله تعالی دی او رحیم څه دی صفت عامه دی خیال کړه یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره علماء با کله سوال کاو کنه دا به یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره اے الله چې ته رحمان د دنیا او رحیم د څه د آخرت نو پر رحمان کې بیان د تربیت شو خیال کرا لکه تربیت دنیوی وی او که تربیت صحیح اخروی وی او پر رحیم کې صرف تربیت اخروی ته اشاره او د تربیت نه بعد بیا صحیح برکت د دنیا برکت هغه مالی برکت د عزت برکت د دې مالکم څوک دی چې د تربیت مالک الله دی نو دا دغه آثار چا پیدا کړی دي برکات هم الله پیدا کړی خیال کړه نو پر رحمان او پر رحیم کې پدې کې بیان د څه د تربیت او د برکت
او مالک یوم الدین په دې کې څلورم مضمون شو. او څلورم مضمون سره بیان د احوالو د قیامت، بیان د احوالو دا څلور والا مضامین دا په دې دریو آیاتونو کې دا بیان د خالقیت په الله کې او بیان د تربیت چې الله رب د عالمینو دی. تربیت څه دی؟ دنیوي دی او کنه اخروی دی. نو پر رحمان کې تربیت دنیوي اخروی دواړو ته اشاره شوله، او پر رحیم کې تربیت اخروی او د تربیت سره برکت لازم خیال کراله. دا درې والا مضامین دی کې بیان، او مالک یوم الدین کې بیان د څه شو؟ د احوالو د قیامت شو. د څلور والا مضامین په دې دریو آیاتونو کې دا ذکر. وګوره دې کې یو عجیبه نقطه بدم چې دا څلور صفتونه د الله تعالی ذکر، صفتونه خدای الله تعالی لا تعد ولا تحصى دي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خیال کرا لکا وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا. اللہ تعالی کلمات سے صفت کو بشمار ہے. ادلتے صرف څلور ولې ذکر کړل؟ ځکه په دنیا کې چې ته یو دعوه ثابته د هغې دپاره دلایلو ته ضرورت، خیال کړه ګواهانو ته ضرورت. نو بعضې مقام کې دوه ګواهان کافي کېږي، بعضې مقام کې څلور ګواهان ضروري دي، او په بعضې مقاماتو کې 50 ګواهان ضروري دي. دنیوي معاملاتو کې لکه دا د دنیا دا کیسونه چې څومره دي که نه دی دا دیوانی مقدمې ورته وایي. دا دیوانی مقدمې دي کې دوه ګواهان پکار، او حساس مقدمه چې وي لکه زنا شوله د هغې د ثبوت لپاره بیا څلور ګواهان چې کوم دی نو پکار، او چې ډېره حساسه مسله وي لکه د قتل د هغې دپاره بیا څو ګواهان پکار، 50. په قسامه کې څو ګواهان پکاري؟ په قسامه کې 50. نو دوه ادنا مرتبه د شهادت ته، 3 او 7 او 50 څه ده؟ اعلی مرتبه د شهادت. او خیر الامور اوسطها، بهترینه په امور کې بهترین څه دی؟ اوسط. نو اوسط څه دي؟ 4 ګواهان دي. نو مخکې دعوه وشوله چې الحمدلله د تمام حمدونو مستحق او حقدار څوک دی؟ الله. څوک دی؟ الله دی. دا دعوه شوه. دلیل تا سره څه دی چې د حمد و ثنا لایق څوک دی؟ الله دی. دلیل د سره څه دی؟ 4 دلایل. یو دا یعنی اذ هو رب العالمین، لمبه دلیل دا دی چې دغه الله څه دی؟ یا رب العالمین دی، د تمام مخلوق تربیت کوونکی دی، د تمام مخلوق تربیت کوونکی. بادشاہ هم دې تربیت ته محتاج دی، فقیر هم دې تربیت ته محتاج دی، هواګان هم دې ته محتاج دي، دریابونه هم دې ته محتاج دي، غرونه او سیندونه هم دې ته محتاج دي، اسمانونه ځمکې دې ته محتاج دي. د چا ته؟ د الله تربیت ته. د الله تربیت دا ټول د الله حکمرانۍ کې دي. ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. الله تعالی او ته جابرانه حکم وکړو، ای اسمانونو، ای ځمکو، زما حکمونه منئ او که نه منئ؟ زما حکمونه منئ او که نه منئ؟ قالتا اتینا طائعین. اسمانونو ځمکو چغه وواله وی اتینا طائعین، یا الله ولې نه منو؟ موږ ستا د حکمونو څه یو تابعدار یو، موږ ستا بادشاهي منلې ده،
استاد مخلوق نه مني ها دا کټاسري نه مني کوشي ها دا نه مني کوشي مونږه صاحب صحیح بنو خیال کې رااله نړم به دلیل څه شو رب العالمین دویم دلیل اذ هو الرحمن ها دویم دلیل دغه الله زکه ما دغه دا لایق د ثنا دی چې رحمان دی په تمام مخلوقات باندې رحم کوونکی کاغی کافران دی او کاغه مسلمانان دی او کاغه حیوانات دی او کاغه نباتات دی او کاغه جماعات دی او کاغه مایعات دی په دې ټول باندې رحم کوي او دریم دلیل الرحیم الله تعالی خاص رحم کوونکی دی په مؤمنانو باندې په آخرت الرحیم او څلورم دلیل اذ هو مالک یوم الدین دا الله تعالی څه دی دا مالک د ورځې د قیامت دی بادشاہ د ورځې د قیامت نه څلور واړه څلور دلایل د الله تعالی د حمد ذکر څلور دا الله تعالی د حمد او د ثنا څه دی دا لایق دی او مستحق ورځ د قیامت ته یوم الدین ویلی شي دین څه ته وایي دین جزا ته وایي دغه ورځ ته یوم الجزا ویلی شي یوم الجزا ویلی لکه په دنیا کې چې یو چپړاسي نوکري وکړي هغه دپاره یوم الجزا صحیح د تنخوا هغه ورځ او د پنشن هغه ورځ د دې یوم الجزا هغه د زموږ د مولانو طالبانو یوم الجزا به صحیح هغه به بعد الممات د مرګ نه وروستو هلته به بیا انشاءالله تعالی بینکونه کولاویږي او طالبانو مولیانو ته به د هغې هغه ثمرې او پیسې میلاویږي انشاءالله دې ته یوم الجزا ځکه ویلی شي دین څه ته ویلی شي کما تدینو تدانو کما تدینو تدانو چې څنګه یو بل له جزا ورکوې تاله به همدغسې جزا درکېږي پوه شوې که نه تاسو انګریزۍ کې څه وایې ایج یو سو سوشل یو ریپ پوه شوې که نه چې څه کوي هغه به مومي جیسا کروگے ویسا بھروگے آنکه کش میں کنی صد روی فارسی کې وای چې کم شی کری دا هغه بری وي چې کم شی کری نو هغه بس هغه بس چې دلته دې څه وکړل هلته به هغه ورې دې کښې خیال کې راغله دا راځي مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د څه دی د جزا دی ځکه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار دغه ورځې بادشاهي د چا ده په دنیا کې خو مجازي بادشاهان شته حکمونه کوي د تړل پرانستل کوي خو هلته به څوک تړل پرانستل نه شي کوي الظلم ظلمات یوم القیامه بلکې دوی به په ډېر غټ مصیبت ګرفتاري دا بادشاهان چې څومره غټ بادشاهي او ظلم یې کړی دا دومره به د هغه د ظلم جنډه د کناټي نه اوچته شوي د اور جنډه به یې د کناټي نه اوچته شوي په ورځ د قیامت د چا د ظالمانو الظلم ظلمات یوم القیامه